السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وسیم الله خان یم جی. بله ورځ چې عطاخان راغلی و پاکستان ته جی، هغه واپس لاړ. څه وجه کیدای شي عطاخان د پاکستان نه خفه لاړ یا خوشحاله لاړ؟ جی زه په ټوله ویډیو کې حقیقت ښیم چې عطاخان ولې د پاکستان نه لاړ. ځکه چې د پېښور کمه خلک چې وو زموږ د خیبر پښتونخوا نو هغوی د عطاخان له ډېر زیات عزت ورکړو، ډېره زیاته مینه یې ورسره وکړه. ځکه چې په دومره لږ ساعت کې عطاخان ته په زرګونو خلک راټول شو او خلکو ورله غاړې ورکولې او لاس ښکلول او ډېر زیات یې ښکل کړو. یار ډېره زبردست مینه ورسره وه. ځکه چې زمونږ د که د افغانستان پښتانه دي او که د پاکستان پښتانه یي، موږ یو ټول یو یو. ځکه چې زمونږ په منځ کې چې څوک هم لانجې جوړوي، موږ په جګړو ورولي، نو د هغه نن داسې شو هغوی ته پته ولګېده چې پاکستان او افغانستان یو دي، دا ټول پښتانه دي. موږ ټول هم پکار ده چې دغسې یو ځای اوسو. ځکه چې عطاخان راغی د لږ وخت دپاره پاکستان ته، لیکن موږ ډېر زیات خوشحاله شو زموږ ټولو افغانیانو ته. لیکن زموږ ټول پښتانه یو یو، که په سعودي عرب کې دی، که په امریکا کې دی، که په هر ځای کې دی، موږ ټول پښتانه یو یو. څوک چې هم پښتنو ته غلط وایي جي، نن تاسو د پښتنو هغه جذبات ولیدل. ځکه چې عطاخان ډېر زبردست انسان دی، یو داسې خدمتدار انسان دی جي چې هر غریب ته په افغانستان کې د هر غریب مدد وکړو. لیکن هر جومات یې جوړ کړو جي. موږ ته داسې پښتانه پکار دي او زموږ د پښتنو داسې مینه پکار ده، لکه څنګه چې پېښور والا نن عطاخان له ورکړه، خو مړه د بده مرغه هغه اوس ډېر زر واپس شو. که نه د پښتنو به ورله ډېره زیاته نوره مینه ورکړې وي. او موږ پښتانه چې یو جنګ جګړې دا قصې مېسې نورې پرېږدئ، په سوشل میډیا په یو بل پسې دا خبرې پرېږدئ. دغسې کسان موږ له پکار دی لکه عطاجان چې دی جي، دیو ته وګوره څنګه ډېر زبردست اخلاقي د نورو خلکو سره څومره رویه برابري، هر ځګي ته هر غریب ته هر ځګي ته یې ځان رسولی جي. او دلته راغی، تاسو ته پته ده چې عطاجان چې و نو دا روان و پټ مخ باندې، لیکن بیا هم د پښتنو وپېژانده، د پاکستان پښتنو، لیکن هغه وپېژانده او بیا یې ورله غاړې ورکړې، ډېره زیاته مینه یې ورسره وکړه جي. تاسو به دا ویډیو کتلی هم وي، د سیټه به تاسو ته ښکاري جي. عطاجان چې دی نو ډېر زبردست کس دی. موږ له هم معاشرې له داسې کسان پکار دي چې زموږ د پښتنو ژوند بدل کړي. موږ له شر او د دې جګړو نه د ژوند هېڅ فایده نشته، ځکه چې ځان په دنیا کې کامیابول غواړي نو د غریب مدد کول غواړي. ځکه چې نن سبا زموږ ډېر زیات غریبانان خلک دی، مهنګایي ده او دې عطاجان ځان هر غریب ته ورساوه په افغانستان کې. تاسو ته پته چې په افغانستان باندې څومره جنګونه پرې راغلي، د هغه باوجود هم عطاجان ځان ورساوه هغه غریب خلکو ته، هغه خلکو ته چې د هغه د روټۍ درک نه لګېدو. او بیا عطاخان راغی پاکستان ته، هم هغه خپل ملګرو سره میلاوېدو دپاره راغی. د څه دپاره راغی؟ او د بده مرغه د هغې د پاکستان نه واپس لاړو. څه وجه کیدای شي؟ د هغه وجه دا ده چې هغه د عطاجان چې وه مور یې بیماره وه، د هغې د وجې نه هغه ډېر واپس زر لاړو او هغه خفه نه دی تللی، پاکستان نه ډېر زیات خوشحاله دی، ځکه چې دومره خلک وزیر اعظم ته هم نه راټولېږي څنګه چې عطاخان ته په 2-3 منټه کې راغی. او ډېر زیات خلک خوشحاله او ډېر زیات مینه یې ورسره وکړه او ډېر زیات خدمت یې ورله وکړو. تاسو ته به پته لګي په دې سکرین مې تاسو ته سیټ ښکاري جي، ډېر زیات ګڼه ده. او موږ له هم پکار دي چې داسې کسان موږ له پخپله پکار دي چې ځان داسې جوړ کړو لکه څنګه چې عطاجان دی جي. ځکه چې د خلکو مدد وکړو. دا یو څو ورځې ژوند دی چې ښه یې تېر کړو، د یو بل سره په جګړو باندې تېر نه کړو جي. ځکه چې نن سبا زموږ ټول پښتانه په یو بل پسې لګیا دي، اکثر د سیاست دا پارټۍ چې کومه دي، ځکه چې موږ یو د یو ډله کوو بل د بل ډله کوو، لیکن دا سوچ نه کوو چې موږ ټول پښتانه یو یو. موږ له نه دي پکار چې په دې وړوکو خبرو باندې جګړې کوو، جنګونه کوو. تاسو ته ګوره که نه چې زموږ عطاخان ورور دی، داسې پښتانه پکې نور هم راشي نو څومره مزه کوي، څومره ښه یي. ځکه چې د پښتنو ته وګوره، ټول پښتانه ورته داسې راټول شي، د پښتنو مینه وینه. عطاجان چې دی دا ټوله دنیا پېژني. تاسو ته پته ده هغه غریب د ډېر وخت نه هم کار کوي په افغانستان کې، ځکه چې افغانستان کې څومره غریبانان خلک دی، هغو غریبانان کورونو ته هغه د څنګه خلکو سره میلاویږي جي. تاسو ته پته لګېدلې جي، هغه د یو کس چې میلاو شي د پاکستان ته چې راغی، د یو کس ته میلاو شو جي، نو هغه ډېر زیات ښکل کو، سم په ژړا شو جي.
زما ټولو پښتنو ته دغه پیغام دی چې په معاشره کې ښه ژوند تیر کړئ، ځکه چې د مرګ او د ژوند پته نه لګي. لکه څنګه چې عطا جان دی چې په 15 منټ کې ورته ټول خیبر پښتونخوا لکن د ټول پېښور خلک ورته راغی او د هغې سره مینه خپله ظاهره کړه. موږ له ټولو له پکار دی چې یو داسې ځان پخپله هم جوړ کړو چې هر پښتون ځان داسې جوړ کړي لکه څنګه چې عطا جان دی نو زموږ ژوند به ډېر زیات ښه لاړ شي. او زه اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې. ویډیو ډېره غټه شوه لیکن زما د طرف ټولو پښتنو ته دا پیغام و چې په یو بل پسې په سوشل میډیا هم خبرې مه کوئ، ځکه چې عطا جان ور تاسو ولدو ډېر زبردست او ډېره زبردسته مینه ورسره وکړه. ځان اخلاقیان جوړ کړئ او د نورو سره هم په وړو خبرو جګړې مه کوئ. د دې خبرو نه ځان وساتئ، ځکه چې مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي. دا یو څو ورځې ژوند دی چې ښه یې تېر کړو د یو بل سره. پښتانه ټول یو په دې پارټو باندې او په دې څیزونو باندې خپل د پښتنو سره لانجې بغض کینې مه کوئ. او انشاءالله ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ.